سلامونه مرګرو د دې رور انسانیت ته حیران پاتې شوم. حیران ما چې په دې زمانه کې هم داسې خلک شته چې په ډګه درد پروت دي. کو د غوستلو د خپل پهونه د دې گاونډي ریپلاټ پورې مرسول شوي، خو نه د دې انسانیت پروتو په ډګه د قام درد پروتو. د چې کوم دی غپلاټي و د ټول خالی پرې خو او د خلکو په غتګ را دګلار کې مو چې کوم دی لیک غونډه سي پرې خو د خلکو ته چې خلک پیسې راځي کنه موټر سایکل بدلی شي. مطلب دومره ښه انسان تاسو کو دومره ښه انسان په خپل ژوندۍ کې لیدلی وي، مرګري وي هم پکې رامنشن کې چې لکه شرم او د مخصوص شي. صحیح ده کنه دا ویډیو مخکې شیر کې د کس خو زلت ځایو شي او داسې نیکان خلک دي الله له پیدا کوي نه. سلامونه مرګرو، تاسو به د خارنه پرسان نوم اوریدلی. نن د خارنه پرسان په اصلي حالت کې هما پاکستان کې په یو کس باندې 15 د قید وخته. اگر بلاد په عدالت کې د 15 د خلاف اپیل ولیکو چې دا 15 د قید ما خطرې دي، ما ګناه نه کړې، بي ګناه یم، دا قید را ختم کې. هغه اپیل چې کوم دی پاینډینګ ته لاړو. د پاینډینګ مطلب دا وی خګور وی اورګه په خګور اورګه کې شپږ کال تیر شول، شپږ کال پس چې کوم سړی رخا شو نو دې د وی اوریجنل خارنه پرسان. زه حیران دا یم چې دا عربونې باچا خپلېږي. ډونالډ ټرمپ به ملګیا دی په دې جنګ کې ټول نه زیات واله اسرائیل خوړلي دي. دا سم طلاقه چې خپلېږي نه. یوکرین په روس ورواچو سم یې پې وډقو، تسلي به ورکوله ته ښه روانې چې ښه یې پې وډقو نو بیا زیلنسکي چې کوم په خپل وایټ هاوس کې بېعزتي وکړه او تاسو چې کوم څه نه شی کولی. اسرائیل اولو فلسطین ورواچو، فلسطین خو کمزور و چې کله په ایران ورواچو او سم والي خوړل نو اوس چې کوم دی الټا اسرائیل خلاف شو. ځان یې سیټ تکو وي ضرور زه پکې نه یم او ټوس د ایران طرف کوي. مطلب د در نه معلوم چې دا کم درخه مار دی، بس دې بار دی کې ځان له روباسي.